نن موږ تاسو ته تجوید باندې خبرې کوو. چېرې تجوید څه ته وایي، نو د هغې موافق اول لږ تلاوت کوو، چېرې درست تلاوت چې هر یو حرف د خپل مخرج نه صحیح ادا شي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نن چې موږ تاسو ته کومه موضوع باندې خبرې کوو نو هغې ته وایي تجوید. پہلا علم تجوید کی تعریف یعنی د تجوید تعریف. چېرې تجوید څه ته وایي؟ تجوید تعریف موږ تاسو ته د اردو کې دلته بیان کړی دی. علم تجوید کی تعریف ماہرین فن نے ایسا بیان کیا ہے: التجوید هو اداء کاداء الرسول. یعنی تجوید هغه ادا ته ویلی شي کومه چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ادا وه. د دې ترجمه دا ده: تجوید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیگی کی طرح ادائیگی کا نام ہے. اور پسی تجوید لغوی معنی، تجوید کا لغوی معنی ہے درست کرنا. یعنی تجوید لغوی معنی دا درست کول. تاسو ته موږ دلته عربي یو دغه راوړې ده معنی. تجوید کا لغوی معنی ہے الاتیان بالجید. د دې ترجمه دا ده یعنی بهترین ادایگی پرانا، په بهترین ادایگی باندې راتلل او بهترین ادایگی کول، یعنی قرآن مجید صحیح ادا کول. اصطلاحی تعریف دا د چار یو حرف د خپل مخرج نه صحیح صفاتو سره ادا شي څنګه چې راغی حق دی. یعنی اصطلاحی تعریف. جبکہ اصطلاحی تعریف قراء حضرات نے کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے: اعطاء کل حرف حقہ مخرجا وصفہ. ترجمہ: ہر حرف کو اپنے مخرج سے اس کی صفات کا لحاظ رکھتے ہوئے کما حقہ ادا کرنا. دا یو سو ضروری خبرې مونږ تاسو سره شیر کړي. الله دې توفیق راکړي چې قرآن مجید تجوید سره زده کو او بیا یې تجوید سره وایو. الله یې په دې باندې عمل کولو توفیق او د دې د صحیح ادا کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله.